نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نو مطالعه وکړه. نو څنګه مطالعه وکړه؟ اول د مطالعې دپاره ارکان دي. لکه څنګه چې د مانځه دپاره 5 ارکان دي، نو دغه شان د مطالعې دپاره څو ارکان دي. ضروري څیزونه دي چې هغه په مطالعه کې نه وي، نو دا مطالعه بیا فایده نه ورکوي. په څه وخته پورې به مطالعه په دې ارکانو باندې کوي. بیا د هغې دپاره مراحل دي، 10 مراحل دي. هغه 10 مراحلو خیال به پکې ساتي. د هغې نه پس بیا د مطالعې دپاره نور لوازمات دي. نو څه وخته پورې په هغه اصولو باندې مطالعه وکړي چې کله ستا مطالعه روانه شوه، د هغې نه پس به بیا تو ډایرکټ مطالعه کولی شي. د هغې خبره هغه څیزونه به ستا بیخي عمل ته راشي، بیا ضرورت نه وي دغې څیزونو ته. د ټول نه اول د مطالعې دپاره 5 ارکان دي. نو څه ارکان دي؟ یو کتاب ضروري دی د مطالعې دپاره، کتاب. بل د مطالعې دپاره کاپي ضروري ده. بس ګوره، ته مطالعه شروع کوې او ته د موبایل نه مطالعه کوې، ډایرکټ د موبایل نه مطالعه شروع کوې، نو دا مطالعه به پخه نه وي. که ته په دغه عبارت پوه هم شې، دا به ستا نه زر هېرېږي. اوس یو کس یې هغه چلېدلی، نو هغه په سکرین باندې بیا مطالعه کولی شي. ابتدایي کس هغه ته مطالعه موبایل باندې ګرانه هم وي او محفوظ کېږي هم نه. د ټول نه اول شرط څه دی؟ رکن دی، هغه کتاب دی. دویم رکن د مطالعې دپاره هغه الکراسه کاپي ده. کاپي هم ضروري ده د مطالعې سره سره، چې د کتاب سره به تا کاپي ځان ته نیولي. مخکې بیا راځي چې یاره کاپي به کم ټایم کې استعمالیږي. دریم قلم ضروري دی د مطالعې دپاره، قلم به د سره وي. څلورم المرسم، پنسل، قلم الرصاص، پنسل هم ضروري دی. او پنځم معجم. معجم کې به ته معنی ګورې، ډکشنري به د سره پرته وي. یو به کتابي، یو به کاپي، یو به پنسل، یو به قلم، یو به ډکشنري. معجم لکه منجد شو، مصباح اللغات شو، قاموس الوحید. دغه شان په موبایل کې هم دا میلاویږي چې دا کم از کم ستا سره موجود وي. اوس مطالعه فقط د کتاب لوستلو نوم نه دی چې یاره تو کتاب ولوله دا تا مطالعه وکړه. ستا سره به دا څیزونه پراته وي. د ټولو نه اول به مخکې ستا سره دا څیزونه وي، بیا به وروسته مطالعاتو شروع کړې. ښه، اوس د مطالعې دپاره 10 مراحل دي. څو 10 مرحلې دي، دا ضروري دي د مطالعې دپاره. 10 مراحل، 10 مرحلې. اولنۍ مرحله چې ده، نو هغه اختیار الموضوع والمصنف. اختیار الموضوع والمصنف. لکه مطالعه کې نو څنګه مطالعه کې؟ اول به موضوع ځانه اختیار کې، منتخب به کې چې یاره زه په دې موضوع کې مطالعه کوم. او بل مصنف به هم څه کې منتخب کې چې زه به د دې مصنف کتاب ګورم او دا موضوع پکې ګورم. د دې مصنف کتاب به ګورم او دا موضوع پکې ګورم، په ورکه به نه ګرځي. اوس ګوره، مطالعه ته شروع کړه، لکه بعضې نه کس به جذباتو کې راشي که نه، یو کتاب راوالي او بس مطالعه شروع کړي. 1 ورځ 2 3 ورځې خبره خلاصه شي. ولې؟ د موضوع نه ده منتخب کړی چې ده به څه کې مطالعه کوي، څه مقصد دپاره د مطالعه کوي. د مصنف نه دی متعین. د امام رازي کتاب راواغسته، دغه شان یا ګران کتاب یې راواغسته، په جذباتو کې راغلی، نه ورته موضوع خپله معلومه ده او نه ورته مصنف معلوم دی. د دې وجې نه دته بیا مشکلات مخې ته راځي. د ټول نه اول به څه کې؟ اختیار الموضوع والمصنف. نو دا ډیر زیات ضروری څیز دی.
لکه د دې مثال د مطالعې مثال څه دی؟ هغه د غذا دی. څنګه چې د انسان د ژوند لپاره غذا ضروري ده که نه، دغه شان د انسان لپاره مطالعه ضروري ده. د انسان ژوند په غیر د غذا نه تیریږي، نو دغه شان په کار ده چې عالم طالب خپل زندگی د مطالعې نه په غیر نه تیری، او که مطالعې نه بغیر د زندگی تیری نو دا بیا کم محقق عالم چې ویل کېږي، کم مصطلح عالم چې نو هغه درته نه ویل کېږي. د هغه لپاره مطالعه ضروري ده. یو عالم هم به داسې نه تیر شوی چې هغه مطالعه نه یې کړې او ځان یې نه یې کړولی او هغه دې روله نوم دنیا ته پاتې شوی. بیا څنګه چې غذا خوراک مناسب پکاري د انسان لپاره که نه، نو دغه شان مطالعه هم هغه مناسب پکار ده. داسې نه چې ته اوس موضوع دې نه ده منتخب کړې او هلکه څه دا فتاوی شامي ټوله مطالعه کوم، نو ټوله مطالعه کې ټیک ده، خو یو دوه ورځې مطالعه کې بیا به دې قلار شي. اول موضوع منتخب کا چې یاره فتاوی شامي کې مثلا د طلاق مسلې هغه مطالعه کوم، سټډي کومه، یا زه د بیه بویوات بیا ډېر شی دی هلکه زه به پلانکۍ بیه ګورم، ځان ته موضوع منتخب کې، او بل مصنف هم څه کې منتخب کې چې یاره د پلانکي مصنف کتاب ګورم. اولنۍ مرحله دا ده. دویمه مرحله اختیار الکتاب. اختیار الکتاب، کتاب منتخب کول، کتاب منتخب کول، او دا ډیره زیاته اهمه خبره ده. اوس ګوره مثال کې طور پر تو یې چې یاره زه به د امام رازي کتابونه ګورم، نو اوس د امام رازي به داسې کتابونه چې هغه به ګران وي، داسې کتابونه چې هغه به اسان وي. نو که اوس ته کتاب منتخب نه کړې او په تفسیر کبیر باندې ورشي او منطق د مضبوط نه، نو بیا به خامخا نه پوهېږي، سا به ورته ډوبۍ، مطالعه به پرېږدي. په دې خبره پوه شوې؟ اختیار الکتاب ضروري ده. او دې لپاره اسان مثال د ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه دی. ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه په دعوت باندې ډېر کار کړی. د هغه کتابونو کې دعوت او د مسلمانانو د زوال اسباب او ډېر څیزونه، خو دغه شان ده په عربي ادب باندې هم ډېر کار کړی دی. لکه اوس په عربي ادب باندې د القراءة الراشده لیکله 2 جلده ده. د په عربي ادب باندې قصص النبیین لیکلی دی. د په عربي ادب باندې المختارات لیکلی. د په عربي ادب باندې خپل ذاتی مذاکره ډایري لیکلې د خپل یاداش. د په عربي ادب باندې دغه شان په عربۍ کې ډېر شی کتابونه لیکل. په دې خبره پوهېږئ؟ اوس تا کتاب منتخب نه کړو چې پلانکی کتاب به ګورم، خو ته یې چې یاره یا درته چا وایي چې د ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه کتابونه ګوره، او ته ډایرکټ راغلی او مختارات ترې راواغست. نو ګوره ستا اوس د مطالعې ابتدا ده. تا قرأة الراشده پرېښوده، قصص النبیین پرېښودو، خاص کر قصص النبیین چې دا او قرأة الراشده دا دواړه کتابونه د ابتدایي دپاره دي، د ابتدایي طلباو دپاره. او ابتدایي طالب ولګېد د ډایرکټ مختارات یې راواغست، یا بل د عربۍ د ابوالحسن علي ندوي ګران کتاب راواغست. نو ګوره د اختیار د کتاب، د عدم اختیار د کتاب نقصان دا دی چې دی به دا کتاب یو څو ورځې مطالعه کړي، خو بیا به خوا نشي سرته رسولی، ځکه د ده لیول ګران دی. نو دویمه مرحله څه وه؟ اختیار الکتاب دا ضروري دی. اولنۍ مرحله اختیار الموضوع والمصنف، او دویمه مرحله اختیار الکتاب. دریمه مرحله او څلورمه مرحله تعیین الوقت، او څلورمه مرحله تعیین العدد. تعیین العدد، تعیین الوقت، وقت معین کول دا ډیر زیات ضروری چیز دی. هلکه زه به په ورځ کې په پلانکي ټیم باندې مطالعه کوم، د ماښام نه پس به زه مطالعه کوم، یا به زه د ماسپښین نه پس مطالعه کوم. نو ګوره که هر څه چل کېږي، خو ته به دغې وخت باندې څه کوې؟ بیا مطالعه کوې.
مثال کے طور پر یو ورځ به دغه ټیم مطالعه وکړه، بله ورځ ماښام ټیم میلاو شو چې مطالعه دې وکړه، بله ورځ بل ټیم میلاو شو چې مطالعه وکړه. نو ګوره دې نقصان دا دی که نه چې ستا نظام الاوقات نه نو ته مطالعه بیا سرته نشې رسولی. که موږ دا واقع شل پرې اورېدل چې شیخ الهند رحمه الله د اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه خواله راغی. اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د شیخ الهند شاګرد دی. اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د هغه اکرام وکړو، عزت یې وکړو، بیا ورته حضرت ماله اجازت راکړئ زه تفسیر لیکم، دا ټیم زما د تفسیر د بیان القرآن لیکم. هغه ولې اجازت ورکړو. اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لاړ او لږ ساعت لیکل وکړل، بیا ډایرک راغی. نو استاد ورته وویل ته خو تللی وې چې زه تفسیر لیکم. هغه وویل نه زه د دې ټیم عادت یم، نو ما چې په هغې کې چوټي را نه شي، ځکه یو ټیم چې ستا په مطالعه کې چوټي راغله بیا به دې سبا ډډې نه لګي، یو ورځ بله ورځ. نو زمونږ اکثر چې کمزوري ده که نه هغه په دې مرحله کې ده چې زمونږ تعین الوقت نشته، نظام الاوقات نشته. دا ډېره غټه مسله ده. ګوره مونږ ښه مطالعه کوو خو یو معمولي میلمه راشي بس مطالعه لاړه شي، یا هسې موبایل راواغستی چې مطالعه لاړه شي. تعین الوقت دا ډېر زیات لازمي څیز دی. او د دې ابیتي وګورئ د شیخ زکریا رحمه الله هغې خپل واقعات لیکلي چې ملګری به راغی غټ ملګري او ورته ټکوه، هغه به ورته ور نه کوله او دا زما د ابیتي، دا زما د مطالعې ټیم دی. دا هغو چې دا دومره غټې مسلې او دا دومره ښایسته شروحات او دا کتابونه دا هسې نه لیکل، د هغو په مطالعه کې یکسویي پرته وه، په هغې کې یکسویي وه. هغو به لکه بیخي ذهن به کتاب طرف ته د دنیا نه به ناخبره ول په دغې ټیم کې. نو هغو به پوهېدل. یو اوس موږ مطالعه کوو نو یو خو تعین د وخت نشي چې څه ټیم یو په میاشت پسې یو که چېرته کتاب راواغېستو هغه چې راوالو بیا واخوا دېخوا ګورو چې میلمه راشي چې کتاب دپاره بهانه جوړه شوه، یا موبایل به راسره وي نو هغه پیدا نه کېږي که نه. ښه خبرې د یوې خبرې نه به علماو غټ حکمت اخیستی دی، موږ مخې ته به تېرېږي والله څه اثر به هم نه کېږي. دا ډېره غټه مسله ده تعین الوقت. او بل تعین العدد، څلورمه مرحله. تعین العدد هم ډېر ضروري دی چې یاره زه به په پلانکي وخت کې لس صفحې مطالعه کړو. هغه حدیث شریف کې هم دي که نه چې ګوره کار هغه فایدهمند دی چې هغه همیشوالی اگر کلک و این قل اگر کلک ولې نه په جبای کې همیشوالی دوام پکې. په دې خبره پوهېږې. اوس ته لس صفحې ګورې روزانه ګورې نو ګوره په کال کې څو صفحې شو. لس صفحې د ورځې ګورې نو په زرګاو صفحې تو کتی شي. بس یو ورځې تا 50 وکتې او بله ورځ بیا یو ګوره، بله ورځ 3 ګوره، بله ورځ بیا پکې چوټي راشي. نو تعین العدد هم ضروري دی چې زه به دومره ټیم کې دومره کار کوم. دا ډېر زیات اهم دی. که مطالعې ته به هم ځان ته هدف دی چې یاره زه به دا خامخا ګورم په دې دومره ټیم کې، دا ډېر زیات لازمي دی. بیا المرحله الخامسه، پنځمه مرحله، دا خو جو بهر شوې. دا یو څو مرحلې څه شوې؟ بهر مرحلې: اختیار المصنف والموضوع، اختیار الكتاب، اختیار تعین الوقت، تعین العدد. څلور مرحلې شوې، دا بهر دي. اوس کتاب ته راواغستو د دې ټولو مرحلو نه دې تېر شوې، تا موضوع دې مې اختیار کړه چې یاره دا موضوع به ګورم، مصنف دې مې اختیار کو، بیا د مصنف لوشه کتابونه دي په هغې کې د یو کتاب منتخب کو، بیا دې تعین د عدد هم وکړو، تعین د وخت دې هم وکړو. دا فیصله دې وکړه. دا ډېره ګرانه فیصله ده چې وروره هر څه چل کېږي خو نه به پرېږدم. دا فیصله چې دې کله وکړه که نه دا مشکله فیصله. د دې مثال د زهرو د ګوټ دی. نو بیا به څه کوې؟ القراءه، پنځمه مرحله. القراءه، لوستل، یعنې بغیر د سوچ نه دا کتاب ولوله. لکه څنګه چې سړی ناظره وایي کتاب به څه کوې؟ ولولې به یې وپیر چې ودې لوستو. شپږمه مرحله: اعاده قراءة العبارة مع تخطيط الفاظ الصعبة. دغه عبارت دوباره ولوله. تکه عبارت چې تا ولوستلی په شپږمه مرحله کې دغه عبارت دوباره ولوله، خو صرف یو کار وکړه
چې کوم الفاظ پکې ګران دي په هغې باندې کرښه راکاږه، په هغې باندې څه وکړه کرښه راکاږه چې یاره دا د الفاظ ګران دي د عمله نه راځي دې معنی. بیا اوومه مرحله دغه ګران الفاظ چې کوم دي کتابة الالفاظ الصعبة على الكراسة، کتابة الالفاظ الصعبة على الكراسة دا ګران الفاظ راول او په کاپۍ کې د ځان سره ولیکه. دا ډېر زیات اهمه خبره ده. صحیح شو. اوومه مرحله. اتمه مرحله دا د بحث الفاظ والمعاني في القواميس والمعاجم. دغه الفاظ وس په قاموسونو کې او په معاجمو کې تلاش کړه چې دې څه معنی ده، د دې څه مطلب دی، دا لفظ ګران دی، دغه د دې حل وباسه. نن سبا د موبایل دور دی، منجد هم په اسانه کتلی کېږي او دغه شان ژوال لغات پکې هم کتلی کېږي، دغه شان القاموس الوحید، دغه شان نور ډېر ډکشنریانې د عربۍ هغه به د موبایلو کې نو په هغې کې وګوره چې یاره د دې الفاظو څه مقصد دی، هغه معنی ځان سره په کاپۍ کې ولیکه. د دې به پیدا څه دی؟ پیدا دا چې دا معنی به بیا ستا نه هېرېږي نو او ستا سره به لویه د الفاظو ذخیره او هغه ذخیره دومره بااعتماده چې تا په خپله د لغت نه او د معجم نه راویستې ده، دا به تا د داسې یاد دی چې ستا نه به چېرته هم نه هېرېږي. مثال کې طور پر تا یو کتاب مطالعه کړو، په هغې کې تا 1000 الفاظ ګران د عربۍ راوویستل، هغه تا ځان سره ولیکل، دا 1000 الفاظ به بل څه کې نه استعمال شوي سه، دا به بل کتاب کې که نو دې ته بیا دوباره ستا ضرورت نشته، دا به ستا د مخې نه تېر شوی، تا به لیکلی، ستا به پرې وخت لګېدلی، دا تا ته یاد شو. دغه شان به تا د نور لږ 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 ستا سره به لویه ذخیره د الفاظو جمع شي، یو به دغه پیدا مخې ته راشي او دا به ستا خپل الفاظ دي، دا به ستا خپل دغه خبره ذاتي الفاظ به دي، چېرته به هم ستا نه دا نه هېرېږي. اتمه مرحله دغه ده. اتمه مرحله سو دغه الفاظو بیا معنی به په قاموسونو او په معاجمو کې وګورئ. نهمه مرحله إعادة قراءة العبارة في ضوء الألفاظ الذي بحثناها. کم الفاظ چې تا لټولي په لغت کې د هغې په رڼا کې دغه عبارت دوباره ولوله. کم الفاظ چې تا تلاش کړلي په کاپۍ کې درته معنی لیکلي د دغې الفاظو په رڼا کې اوس د عبارت بیا ولوله، د عبارتو بیا ولوله. په دې طریقې سره به ستا ټول سبق څه شي؟ حل شي. صحیح شو. ښه بیا بعضې نه الفاظ داسې چې هغه ګراني استعمال یې لږي، ډېر استعمال والا الفاظ هم نه، بعضې نه مصنفینو ګران ګران الفاظ استعمالوي. نو لسمې مرحلې ته ضرورت راشي، هغه دا د طلب المساعدة من الزملاء اولا. د خپل ملګرو نه اول طور ته څه وکړه؟ مدد واخله. کم قابل ملګری هغه ته ووایه دا عبارت دی، دا معنی ما تلاش کړله خو زه بیا هم په دې عبارت باندې نه پوهېږم چې ولې، نو هغه به تا ته ووایي. که هغې حل نه کړو نو بیا څه وکړه؟ بیا دویم جز ته ضرورت راغی چې هغه استاد دی. په لسمه مرحله کې 2 جزونه دي. یو ملګری، که ملګري حل نه کړو د دې به پیدا څه وشي؟ تا ملګري ته دا دومره تحقیق وښو، هغه به په کلاس کې به د مطالعې ماحول جوړ شي، هغه به هم ستا سره فکرمند شي په دې درد کې چې ماحول جوړ شو ته په خپله مطالعه کوې بیا. او بل دا که د هغه هم حل نه شو نو طلب المساعدة من الاساتذة، د استاد نه اوس مدد واخله چې یاره دا ټکی دی د دې څه مطلب راوځي، معنی دا ده او دلته کې لګي نو چې دا ولې. په دې خبره پوهېږئ؟ نو دا څیزونه ضروري دي. 10 مهارتونه شو. اولنی مهارت سو اختیار الموضوع والمصنف، دویم اختیار الكتاب، دریم مهارت تعین الوقت، څلورم مهارت تعین العدد چې یاره څومره تعداد کې به تو پاڼې ګورې مطالعه به کې، او پنځم المرحله الخامسه القراءه یعنی عبارت بغیر د تفکر نه ولوله. شپږمه مرحله ګران الفاظ پکې څه کا هغې تخطیط وکړه، کرښې ورته راکاږه. اومه مرحله دغه الفاظ په کاپۍ کې ولیکه. اتمه مرحله دغه الفاظ تلاش که په لغت کې. نهمه مرحله دغه عبارت دوباره ولوله د هغې الفاظو په رڼا کې تا چې په لغت کې تلاش کړل. او لسمه مرحله د ملګري نه تپوس وکړه، که هغه حل نه کړي د استاد نه مدد واخلي.
وګوره دا د مطالعې هغه اهم رکنونه شو، هغه اهمې مرحلې شوې، لس. دا ډېرې زیاتې لازمي دي. په دې سره چې ته مطالعه کوې که نه، نو ستا به استعداد جوړېږي، مخکې تا ته به الفاظ مخې ته راځي. ته چې یو کتاب مطالعه کوې، د دې کتاب په سبب سره به تا ته لس کتابونه اسان شي. د دې کتاب موضوع سره به لس کتابونه تا اسان شي. بیا به تا مطالعه نه ستړی کوي، ستا به مطالعه تیزېږي چې دې مراحلو نه تو تېرېږي. ځکه مطالعه کې ګران دغه الفاظ دي، نو د هغې الفاظو ذخیره ستا سره جمع کړی شو. په دې خبره پوهېږې او معنی ورته تا معلومه کړه، نو دا ټول کتابونه دې الفاظو نه جوړ دي که نه دي؟ ټول کتابونه دغې نه جوړ دي. ستا به خپل استعداد په دې کې جوړېږي. اوس نور د مطالعې دپاره هم څه څیزونه ضروري دي. نو یو دی التعمق، جوړوالی ضروري دی، چې په عمق سره، په جوړوالي سره مطالعه کوه، په توجه سره مطالعه کوه. او بل التوسع، په یو موضوع کې ډېر کتابونه مطالعه کړه. په یو موضوع کې د یو کتاب په تحقیق پسې مه ځه، چې بس یو کتاب دی مثال کې طور پر هغه لیکلی شوی دی یو مسله کې چې یاره دا جایز ده، او تاسې دغه تحقیق وکړو او بس منبر ته وخېږئ چغې دې شروع کړې چې یاره دا شی جایز دی. نه، تحقیق وکړه. په دې موضوع باندې نور کتابونه وګوره چې هغو په دې باندې څنګه تحقیق لګولی دی. التوسع، خپل معلومات څه که هغه کولاو که، نو جوړې که او بل څه کولاوې که. څلورمه خبره مشوره وکړه. کوم چې قابل ملګري د هغو سره، یاره زما دا موضوع ده، په دې کې ما دومره تحقیق کړی دی، په خاصي چل وکړم. د استادانو سره مشوره وکړه په کومه طریقې سره زه دا موضوع حل کړم، ما پکې دومره خبرې راوویستې. نو په مطالعې سره اکثر سړی د ډېر کړاو نه بچ کېږي. په مشورې سره تو ګرځې او کیدای شي چې ستا نه مشر استاد دی، هغه مطالعه ډېره کړله، هغه به تا ته اسان ځایونه وښیي چې په دې انګل باندې په دې طریقې سره لاړ شه، مسله به زر حل شي. پنځم څیز چې ضروري دی، نو هغه په اوله کې د وړو کتابونو مطالعه کول، د ورکوټو رسالو مطالعه کول په اوله کې. ګوره د ګران کتاب نه دې شروع وکړه، نو بیا به د غټه مسله مثال کې طور پر ته عربي ژبه په اوله کې وړې کهانیانې، قصې، دا ګوره. داسې کتاب راغلی چې په هغې کې واړه پاراګرافونه یې د عربۍ، هغې مطالعه شروع کړه چې تا ساډوبی کوي نو، او زر هغه سر ته رسي. چې کله تا دا ډېر وکتل، نو بیا وروسته لږ درمیانو کتابونو ته، بیا غټو ته په خپله ځي. شپږم څیز چې ضروري دی هغه دا دی چې یاره انسان ځان ته یو ټم ټیبل جوړ کړي چې زه به په هفته کې دومره کتابونه ګورم او دومره مطالعه به کوم. دا هم ډېر اهم څیز دی. او یا یو انسان په مدرسه کې استاد دی، طلباو ته یو ترتیب جوړ کړي، قابل طلبا هغو ته یو ترتیب جوړ کړي، درمیانو ته بل ترتیب جوړ کړي، کمزورو طلباو ته بل ترتیب جوړ کړي. او قابلو ته مثال کې طور پر ووایي چې یاره تاسو به 3 رسالې 4 رسالې د عربۍ په هفته کې مطالعه کوئ، هسې مثال کې طور پر. متوسطو ته د هغې نه کم کړي او کمزورو ته مثلا نیمه رساله کې یا 1 رساله کې. د دې سره به ډېر زیات پیدا کېږي. او بل څیز چې هغه ضروري دی شپږم، نو هغه کتابة الاشیاء المهم علی المذکره، یعنې کومه مطالعه چې تا وکړه هغه د ځان سره ولیکه، د هغې خلاصه د ځان سره ولیکه، ځکه که دغه کتاب ته بیا ضرورت راپېښ شي، نو ټول کتاب به نه ګورې، خو هغې خپلې خلاصې ته وګوره، تا ته به غونډه خبره را یاده شي. دا ډېر اهم څیز دی. بیا دا به په مطالعې په دوران کې داسې لیکه، مطالعه ستا روانه ده او هغه څیز یوه صفحه ګورې یا مثلا یوه خبره هغه زر مختصر کوې، صحیح شو. بیا چې تا دا کتاب ختم کو یا تا دا موضوع ختمه کړه مکمل، بیا د هغې خلاصه جدا جوړه کړه، د هغې خلاصه څه وکړه، جدا جوړه کړه. دا ډېر زیات اهم دی چې کله مطالعه تا پوره کړه او د هغې خلاصه دې جوړه کړه او بیا دې بار هغه کته، نو انشاءالله دا به ستا نه تر مرګه پورې نه هېرېږي. بیا اتم څیز چې کوم ضروري دی بعضې ځایونو کې المطالعه په جماعت سره مطالعه کول.
ټول ملګري مثال کې طور پر یو کتاب دی که نه، نو هغې ته ټول ملګري کېناستو، په شریکه باندې هغو څه وکړه، مطالعه وکړه. یو باب یو ملګري واغست، بل باب بل ملګري واغست، بل باب بل ملګري واغست، او بیا په شریکه کېناستو، ټیم هم منتخب کړو چې یاره به دومره ټیم کې به دا کتاب ګورو. یا د یو بل سره خلاصې پې تیارې کړي، یو بل سره یې شیر کړي، یو بل یې پې پوه کړل. او دا مطالعه چې ده نو دا خاص کر د اخوان المسلمین دغه تنظیمونو والا په عربو کې دا ډېره زیاته ده. او دغه شان نصاب چې سړی جوړوي د هغې دپاره دا ډېره په کار راځي. تنظیم چې سړی چلی او داسې د تحقیق په میدان کې هم دا ډېره په کار راځي. ځکه انسان خو دومره نه وي که نو چې دی ډېر زیات هر شی وګوري، او کمترې نایاب خلک نو دا ډېره پیدا ورکوي. بس یو ملګري ته یا شاګردان دي، بس 2000 ورته موضوعګانې تقسیم که او هغو ټولې بیا په شریکه کښېنئ د یو بل سره واړئ. او بل دا دی چې یاره لسم دا نهم چې دغه مطالعه تا وکړه نو دا اوس په استاد باندې واپس ولوله، استاد د مخې واړوه چې یاره ما مطالعه کړله، دا ما خلاصه راوستې، دا مې ترتیب راوستې، په دې به ستا غلطیانې ختمې شي. او بل دا دی چې یاره لږ په زوره باندې مطالعه کول. د اولې نه چې ته خاموشه مطالعه کوې، د اول نه دا ترتیب جوړول لږ ګران دي. ستا به ذهن ته څه نه راځي. اول چې ته مطالعه شروع کوې لږ غونته کې په زوره، دومره په زوره هم نه چې چغې وباسې، نه، ستا دا غوږونه یې لږ غونته کې اوري. بیا وروسته به مطالعه ستا هغه د ژبې نه وځي، هغه به صرف دماغو ته ځي او زړه ته به راځي. ستا به بیا ژبه نه ډکېږي، ته چې عادت شوې ستا به بیا دماغ او زړه مطالعه کوي او کار به روان وي. او بله اهمه خبره چې یاره د کتابونو تدریس کول، تا مطالعه وکړه اوس هغه تدریس که بله سطح، نو په دې کتاب کې به تا ته نوې نوې خبرې راوځي، ناشنا ناشنا خبرې به په تا باندې څه شي، کولاوي شي. نو دا یو څو ګزارشاتو، خاص کر هغه اولني 10 مراحل دا ډېر زیات لازمي دي د مطالعې دپاره. دا نور خو بیا د منتهي طلباو دپاره دي چې یاره هغه به دې کې مخکې مهارت حاصل کړي. دا اولني 10 مراحل دا ډېر زیات ښایسته دي. دې چې یو طالب مطالعه شروع کړي انشاءالله الله تعالی به دی په خپل مقصد کې خامخا کامیابوي. نو پوه شوې په دې قصه باندې. په دې باندې مطالعه شروع کول څه نه څه پکار دي، لازمي طور. که خارجي کتاب نه وي، دا کم چې درسي کتابونه په دې کې سړی یو منتخب کړي په هغې باندې دغه شان، لکه مثال کې طور پر بیا چې کم فن کې مهارت حاصلې د هغې څه نه څه متن یادول دا ډېر زیات لازمي دي. او د هغې یو نه یو کتاب خامخا په مطالعه کې ساتل. او بعضې علما دا وایي چې یاره لکه مثال د عربۍ د لغت شوقین طالب دی، نو هغه دې ثانیه کې مثال کې طور پر القراءة الراشده 4 5 6 صفحې دا په یاد کړي یا ډېرې. او دا موسی خان البازي صاحب زوی دی، زهیر صاحب که څه نوم دی غالبا، دا د هغه یو دغه ما اورېدو، هغه پکې دا خبره کړې وه چې تا 8 صفحې په ثانیه کې یادې کړې. دغه شان بیا په ثالثه کې نفحة العرب دی، د هغې نه تا ازبرد په یادو 12 13 14 صفحې یادې کړې. بیا رابعې ته ورسېدې، د مقاماتو نه تا داسې ډېرې صفحې یادې کړې. په خامسه کې د اشعارو کتابونه دي، سوه معلقات یا هغه بل کتاب، د هغې نه دې داسې ډېرې صفحې یادې کړې. ته چې دور حدیث ته رسې، تا ته به مثال کے طور پر 70 80 یا 50 60 صفحې یادې، خو په دې 50 60 صفحو کې به تا ته دومره مشکل الفاظ یاد شوي چې د هغې به څه انتها نه وي. ته تکلم کې ستا سره د الفاظو ذخیره آلریډي موجود ده، ځان هغه استعمالوه. په دې خبره باندې پوه شو. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.